راځي کنه تاسو بیا وکړئ کنه نو شور کوم زمانه نو تاسو خبره وکړئ کنه دیوبند علما او اکابرین دیوبند زمونږ عقیدې ته صحیح ویل ستاسو ته غلطه ویل دی ویل چې دا معتزله او د سنت ده تاسو بیا ته وباسئ هغه ایران کوئی د رسومات زموږ ستاسو فیصله دومره په اسانۍ سره ولې څه تا دا ولي کنه چې تا دا وی چې دا ما سره دا ولي چې دیوبند ته ولي کنه دا دی وی مولوی صاحب سره تداوم ستا چې کوم اصل عقیده هغه دلته نه ده ته مولوی صاحب دا ولي چې انبیاء علیهم السلام په قبرونو کې په تعلق د روح سره او تعلق د نفس سره چې هغه کې قیام قعود رکوع کوما جلسه حیات حقیقیه او دا ټول سماع علم روحیات دا هر څه کې شی باندې ته دا ولي کې او بیا به نو زه به ان شاء الله الرحمن بیا ولي کوستاره کتابونو کې دا لیکلي دي دا به دا ولي کې او بیا به ان شاء الله زه فرجان کتابونو هم کوم چې دا فرجانو کتابونو کې دا د کرامیو کتابونو کې دا ان شاء الله د معتزله عقیده ده دا چې کوم دنو ولم يخالف في ذلك الا جماعه من المعتزله ان شاء الله الرحمن بتفهم او كشف المغالطات برتفهم چې دا د سوال یو عقیده ده کومه دا ټول خبره بیا ان شاء الله فليستن بمن قدمات باندې ان شاء الله بیا خبره یو خبره مولوی صاحب چې تاسو خپل عقیده کوي او چې کوم کتابونو کې تاسو په کتابونو کې ټیک شو زور توام چې داسې کو چې د خپل عقیده په ځای علماء دیوبند کتابونه موجود دي تاسو ته په یو تاسو یې نوٹ کړئ چې د علماء دیوبند عقیده دا ده او حواله د اکابر مو کتابونه موجود دي ورکړئ موږ به د اکابر په حواله سره د عقیده ولیکو دا به دواړه یې دیوبند ولیکو هغه به د هغه خپل عقیدو تصدیق کوي که زما د اکابر عقیده د هغه خلاف او زما د اکابر د عقیده متضاد و په الله مې قسم چې به توبه وباسم من تعرضم کې تیار یو چې په کم نهج باندې ما وی هغه څه به لیکي استاد د کتابونه به ځلې کوم چې دا تاسو ده خبره ده مولوی صاحب دا تنقیحاتو کې 16 فروری مناظره پاتې 16 فروری مناظره او دا تنقیحات جی تنقیحات دا خروج خبره یو بسر تاسوي یو به شروع کې وبیا دی وبلن صبر کوي تنقیحات په دې اړه مو صبر کوي یا دوره خبره زه اسانو دا کومه خبره چې دا حل ورزي مونږ به تسکین سره یو دین نه حق ولګي دا موقت کې چې کم ته ستاني بیان ترجمه کتاب ته راغلي زمانه کې ترجمه کتاب د شیخ صاحب اسمان كنا زاخت بوي نور من تاسانوم اسانه طریقه دي حضرات خبر تاسو موکړي تاسو د حضرت مولانا طیب صاحب پېډ راواخلې خالی پانه بولېږي دوه پانه درې پانه ولېږي مونږ به د مولانا الیاس ګومن صاحب پېډ راواخلو خالی دا به دیوبند دارالافتا ته ولېږو او دا به ووایو چې اکابر دې په دسخطو کې د چا تاسو عقیده ولیکئ په کوم عقیده ته ولیکئ د رسول
خاموش ګور د سوله پروري د فرانسې ګور مونږ دومره په کلاو سره دومره په کلاو طریقې سره مونږ دومره په کلاو طریقې سره ویل دومره په کلاو طریقې سره چې مجتبی صاحب او توفیق صاحب د سوله تاریخ مناظره یا چې هغه شوی دی او هغه خپل وزارت په شاوید بیا مو چې په سوله تاریخ جوړ یم مولا الیاس ګومن صاحب ته وایي کېده مولا الیاس ګومن صاحب هم د الله امر ولم ما چې په دویم مجلس په اول مجلس کې کوم خبرې در سره کړې په یوې در سره ولاړو ما ویلو د هغې نه مخکې د عقیدې دعوې جواب دعوې وضاحت راولئ ټیک شو ستاسو له طرف نه اګر چې تاسو انکار وکړو خپله عقیده م نه واضحول خو خاموش ما وضاحت وکړه بیا ما عقیده واضح ومې لیکله تا د خپلې عقیدې نه انکار وکړو هغه دې نه لیکله ټیک شو بیا درله موږ عقیده ورته دیو ستړي شي نو نه موږ ستړي علم سره دا خبره کوله اوسې پکې نشته داوا مونږ درکړې تنقیحات به وکړو ستا په دعوه باندې زه پوه شم زه به جواب یې ولیکم زه خو د وختي داسې دا کوم تاسو تنقیحات وکئ تنقیحات مولانا ستا مناظر مفتی توصیف صاحب سره زه په دعوا باندې اړمم که په بل څه ته تنقیحات او زمانه تنقیحات سائل زم کتای اول د مولوی صاحب سائل ته اسلام کړم بیا ولې ما د اول د خبرې ته وکړ زمانه طه کدا وجه یو خبره مې واورم جی د دنیا عدالت تلاړ شه دا غین قانون دا دی چې کله دعوه دایر شي نو چې تر څو مدعا علیه جواب دعوه نی دایر کړي نو وکیلان هم په هغې بحث نه کوي زه د دنیا د عدالت خبره نه کوم جواب دعوه ولیکه مناظرې
قیاس باندې فارغ نو کو دنیا په عدالت دنیا په عدالت قیاس مال فارغ اول ستاسو مناظره قیاس مال فارغ درشدي هغه د مناظره عدالت پرې خو دیو ترقی زمانه استاد ذمہواری تو بس کے ځان د خبرو کوم وخت کې زمانه تاسو راکېده درکړی دا تاسو له موږ داوا درکړی دا کومه داوا ته څه کړی مرګو
خبر را هم بخیر خبر هیڅ باندې معنا راو تنقیحات یو دا ما دي کلی ما بس دا خبره شو مشه ما دا کاری را اساس تاسو ته خبره پته را دا خبره سره تر نه جګړه جوړیږي عوامو ته جګړه جوړیږي عوامو ته شر جوړیږي دا خبره ورو شر د مونږ شر د تاسو مو وخت ویلو چې نه مجادله کوو نه مقابله کوو مناظره مقصد دی مناظره تاسو ځوان نه کوو را موږ په ملک کوئی خبره دا کوئی خبره دا تنقیحات انا مناظره مزه نه کولای شم انا دا کې دې بس خبره مونږ ولا مونږ چې خیر به خوش دي خبره خیر خبره نه خیر نه کولی ګرو راځي خبره نورم جنگ جوړیږي نورم جنگ جوړیږي دام مکرم عالمان کرام دي دام مکرم عالمان کرام دي دمو عوامو د پردوانه مونږ عوام په باندې جګړه کې خلکو به باندې مړیږي قسم په خدای تاسو خپل کې سره بیان کړی والي خبره را قسم دې خلک باندې سره مړیږي او تاسو به سموا وي خلکو ته یې راو مړی مګر علمي باس نور جان دای دې کو دغه سي نه خبره نه وایي هم تاسو کوی ګان دای دې باس نه ورانه په مېس مرا کاږي دا خبره مو شروع کړو ما او اقبال وایي بدا خبره موږ خلکو په دې باقي تور باندې عامه طریقې سره او په اتفاق سره دا
والله العظيم تاسو ګوره زما محترم د جانبینو نه ګورو څومره دغه وشو که نه زموږ خو دا مقصد نه و پرایون کې چې کومه خبره شوې وه زما د ورور سره بیا زما د قاري راحت صاحب سره خبره شوه که نه نو هغه د خزرایات صاحب او د الیاس ګومن صاحب په مناظر باندې د دې خبره شوې بیا ورته زما خبره شوې وه که موږ ته دا پته وي چې دا مخکې به دومره مجلسونه یو دومره انتهایي به د دین نقصان به کېږي او دا اوس چې کوم دا خلک ګیلې کې یا د دې چې کوم اثرات په ملک باندې یا په دنیا باندې غورځېږي که نه دا انتهایي خبره دومره شوې وه که نه چې مناظره به د هغوی کېږي موږ وایو چې دا یو عالمي څخه باندې ځای په ځای یو بل چیلنج ورکېږي او یو بل چیلنج ورکوي که نه نو بهرحال که نه ټوله شپه موږ لګېږي که نه ټوله شپه لګېږي او دا دومره انتهایي زه خو وایم چې دا ویډیو د سره بلکل شایع نه شي ځکه دې کې داسې خبرې راغلې چې دا د ټول دین نه د ټول علماو دا توهین ده که په دې اتفاق وشي که نه دا د فوټ او د نیش خبره ده دې کې د اخلاص خبره اوس बंद चंदर बाजार जमा खबर نو بهرحال که کېږي خو د هغوی دې وشي یو ځای دې کښېني ځکه یو بل ځای به سجنه کوي او که نه کېږي شان دې دغه شان کېږي که نه زه یم چې د دې وړو مجلسونو دا نقصان دی نو کېدای شي هغوی به څه کوي چې کومه خبره شوې په رایون کې دا چې خپله عقیده مبارک شه الله له به هر سړی جواب وکړي چا پسې لمونځ کېږي نه کېږي او دا چې څومره الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من بعث بالنبوة إلى الأبد
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عزت مندو مناظره چې کمړوان دی وشوه د هغې ویډیو موجود ده خو د هغې نه مختصر یو څو خبرې پس ته مونږ عرض کوو. اول خو دا چې زمونږ جماعت اشاعت توحید و سنه او د هغې علمي مجلس او ذیلی تنظیم تحفظ عقاید اهل سنت والجماعت خصوصا زه د خپل اکابرین رحمهم الله د هغوی باره کې دا وایم چې د هغوی خدمات او د هغوی علمي شان هغه د چا نه پټ نه دی. دنیا په دې شاهد ده چې د ملک کفریاتو شرکیاتو او هغه کفریات او شرکیات دې حد ته رسېدلي چې غیر الله ته چغې ویدې او غیر الله را مدد کولی شو او دا به وي اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور. دا به وي چې د لرې نام اوري او مړي را رسي او امداد هم کولی شي. په دې باندې د دې مبتدعینو هغه خپل کتابونه لکه البصائر دارنګې نداء الحق چې کوم د ډاګۍ نه شایع دی، دارنګې دا عقاید المسلمین چې دا کوړه خټک فاضل د جامع اسلامیه دې کې بدعات او شرکیات دا چې کوم دا د چا نه پټ نه دي. لیکن سره سره د دینه زما تمام اکابرین شیخ القرآن د پنډۍ، شیخ القرآن د پنجپیر رحمهم الله، دارنګې سید عنایت الله شاه بخاری رحمه الله، دارنګې قاضی شمس الدین رحمه الله، دا تمام حضرات دا الحمدلله فاضلین د دیوبند یو او الحمدلله په کوم نهج باندې چې د جماعت اشاعت توحید و سنه هغه بنیاد هغه ایښودی او د مولانا حسین علي نور الله مرقده د هغې سایې د لاندې نو هغه طریقه باندې ایښودی شوی په کومه طریقه چې تنظیم د اهل سنت والجماعت د صحابه کرام رحمهم د رضوان الله تعالی مجمعین د دور نه را روانو او خصوصا نهج د اسلافو زمونږ د مشرانو د علماء دیوبند چې رد د شرک او رد د بدعت او عقیده د توحید او د سنت په تمامو عقایدو باندې اهمه ګڼل. دا د هغې طریقه وه او د هغې سره هغې هره خبره چې د قرآن او سنت او د عقیدې د توحید خلاف راتله هغې ټکراوله چې عقیده د توحید او د سنت دا مجروحه نشي او مخدوشه نشي. دا خبره داسې تلا روانه وه او اوس هم الحمدلله هر ځای کې د جماعت اشاعت توحید و سنه افراد هغه خلک پیژني او خلک هغې ته ګوري چې واقعي دا حقیقي معنو کې د قرآن او د سنت هغه خادمان دي او خلکو ته رسونکي دا دي. نه تر اوسه پورې چا نه ووټ غوښتی دی، نه ښځې سملو ته بوتلي دي، نه چې کوم دی نو ښځو سره اتحادونه کړي دي، نه یهودو سره دستخطي کړي دي، نه چې کوم دی نو د بریلیانو له د اتحاد دغه ورکړی دی، دعوت ورکړی دی، نه د مفاهمت خبرې کړي دي، نه شیعګانو سره په یو سټیج باندې ناست دي او نه د هغې سره چې کوم دی نو په د اتحاد اوازونه لګولي دي. دا تمام چې کوم دی اکابرین دیوبند د اشاعت رحمهم الله دا په هغه نهج روانو په کوم نهج بنیاد د دیوبند ایښودی شوی و. تمام اکابرین دیوبند سیف یمانی کې منظور نعمانی رحمه الله لیکي چې بریلیان په 50 عقایدو باندې کافر دي او د دوی په عقایدو کې دي دا رحمت کائنات دی او په دې رحمت کائنات کې باقاعده مولانا احمد رضا نه استدلالات کیږي. دارنګې د دوی مشرانو چې کوم دی نو هغوی له دعوت یې ورکړي د مفاهمت چې راځئ موږ سره مفاهمت وکړي او هغه په
ریکارډ کې موجود دي ان شاء الله الرحمن په وخت د ضرورت مونږ هغه بیا ان شاء الله خدای شو الله. لیکن دا خبره داسې راتلا دا غي خدماتو ختمولو د پاره د خلکو په نظر کې اغیرا خلق پیدا کړو چې حقیقت کې هم هغه قاتیان هغه بدعتیان او هغه داغه هغه عقاید دی او هغه باندې دا هغه پوسټري گوادي چې دا هغه مبتدعين د دوا په لاندې غوښوم پروګرامونه کوي چې چا غیر الله ته چغي والي او هغه پوسټري او داغه جلسې ریکارډونه موجود دي داغه د سایلان د اوسم کار دغه خلکو دغه ټول ارسه موجود دي. لیکن دل رال الزوم د اتحاد اهل سنت والجماعت کې خود او حقیقت کې جو ګوري نو تسمیه به عزت ده نه پکې سنت شته او نه پکې چکم ده د اهل سنت والجماعت شایب شته هیڅ هم پکې نشته. هغه رال د دې لپاره چې هغه د جماعت اشاعت توحید و سنت هغه پروګرام بدنام کی مبتدیین خوشاله شي بریلیان خوشاله شي تر دې چې کومنګ تاسو خپل سټیج ته اشاعت والا راوستل سپای صحابه ته وي نو موږ به شیعاګان راولي نو داستانه سباغي د خونه ده داستانه سباغي د خونه تا مخ کې کړی دی بیا یې کا اوس چې کوم سلسله باندې زموږ د مناظره روانه و دا غي پس منظر مخ کې نو تقریرونو کې او تحریرونو کې بار شوه دې زه مختصر وام ریوان ته دا خبره لاړه ورسېده او په دې باندې الیاس ګوون صاحب حضرت صاحب دلته کې راغی او چیلنجو کو چې دای په سیمونز نه کیه خدای له خبره ده ان شاء الله الرحمن مون ثابتول شو ده د فتاونا چې من هذه صفاته تدغه د دې په عقیده بارکه وایي لا تجوز الصلاه خلفه ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله د حرمین د فتوینه به ان شاء الله الرحمن مونږ ثابتو د دې خپل مشرانو لیکلي چې دا عقیده د ضرورت لري مسکیږي هغه ځان له خبرې دي. لیکن خبره دا چې دای دا فتوی و غیره ولا ګولې لکه څنګه چې په بریلیانو لا ګولې او شیعاګانو بلا ګولې په حق پرستو باندې هغه نهجو خبره ولیکل شو او لار ریوان نه جوړه شو راحت شاه صاحب دا زموږ د بل ملګری مولانا اسحاق صاحب د مولانا اقبال صاحب ورور هغه چې کوم دنو خبر رااله د الیاس ګومن صاحب او د مولانا زرایات صاحب چې کوم دنو مناظره تیار شو په هغه کې اول تحریر چې ده نو هغه دا ده او په دې باندې د جانبینو دستخط موجود دي چې تحفظ عقاید اهل سنت والجماعت منل شوی دی دارنګ اتحاد منل شوی دی او مناظرین الیاس ګومن او مولانا زرایات صاحب دا متعین شوی دي او په دې باندې دا شرط لګول شوی دی هغه تاسو بار اوریدلی دا د موږ سره نوٹ موجود دی د دستخط موجود دا شرط لګول چې د امیر محترم شیخ القرآن قائد انقلابینا تاسو تحریر راړی نو هغه تحریر مونږ دا راوړو بیا به مونږ ګومن صاحب مناظره له راولو حاضرو به چې دغه شکست داومني چې د مولانا هزاریات شکست زما شکست شیخ صاحب ومني نو بیا به مونږ راولو شیخ صاحب ولیکل بیا دا غینا پستا بل چې کله مونږ دای سره مجلس وکړو هغه مجلس شایع شوی د ټوله دنیا کتل دی پاغي مجلس کې د مونږ ته عقیده مونږ عقیده دا ورکړه چې هر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام پر بھی ورود موت برحق ہے موت کے بعد کسی انسان نبی یا غیر نبی کی روح کا بدن کے اندر عادتاً لٹایا جانا اہل قیامت سے پہلے ثابت نہیں اور کسی انسان نبی یا غیر نبی کے لیے موت کے بعد اہل دنیا کا کلام عادتاً سننا ثابت نہیں. حکم مداولی کو کہ اس عقیدے کا مطلقاً انکار کرنے والا اہل سنت والجماعت سے خارج اور گمراہ ہے. پدې کې وسره موږ دا شرط لیکلو چې مناظره کې یو سړی تنقیح نه کوي وامه چې خلک واوري خو فریقین کے لیے اپنے عقیدے کے پوری تنقیح وضاحت کرنا ضروری ہوگی جو میدان مناظرہ میں خود مناظرین کریں گے کسی بھی مناظر کا اپنے پورے عقیدے کی تنقیح و توضیح سے فرار اختیار کرنا اس کی شکست متصور ہوگی. دا یو لیکل شو دویم دا مونږ ویلو چې فریقین اس بات دعوی کے لیے دلائل اہل سنت والجماعت کے اصول مسلمہ کے مطابق پیش کریں گے. اس بیا د هغې نه پس ته مونږ دا عقاید ورکړه دی دا عقیده راکړه چې ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے
कि तमाम अंबिया किराम अलैहिम सलावत व तस्लीमात अपने कबूर में जसद उनसुरी के साथ जिंदा है और कब्र अतहर के पास पड़ा हुआ दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं और दूर से पड़ा हुआ पहुंचाया जाता है। हुक्म और इसके मुखालिफ अकीदे को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज समझते हैं। दादे हुक्म लगो लो बियाद आगे नफस्ता वेमंगा चवागस्ता वेमंगा तनकीहात कौ او منگا نمائندگان یو د مولانا الیاس گومن او منگ الحمدللہ تنقیحات توان لریشو کولیشو چه تنقیحات اگه که منگا دو تنقیحات اکڑو نو خبر بیا اولارو اگر ویڈیو موجود ده اگه ندارنگ ورکول چه خیانت شوه ده دا شوه ده دا غریبان چه نور سنین سبوی دکا بوی دا اگه نپست بیا پا دی دوار داو بانده دا تحریر مختر آگه دی کی لکلی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم दोनों फरीक इस बात पर राजी हो गए कि मौलाना हिजर हयात साहब और मौलाना इलियास गोमन साहब के दरमियान मुनाजरा 16 फरवरी सन 2012 बरोज जुमरात को मुनाकिद होगा। मकाम का तायुन जिला पेशावर में फरीकैन के मशवरे से होगा। वक्त और जगह का तायुन भी फरीकैन के मशवरे से होगा। बयान मुनाजरा उसी ही अकीदे पर होगा जो फरीकैन ने एक दूसरे को दे दिया है। इस अकीदे पर तनकीहात के लिए गोरा जमुन पदावा के तनकीहात चिकम देनो केद ला गोले शो बाकायदा तनकीहात अदा दे मुसल्लम कड़ो से कदा दे तहरीर द दीना पस्त दस्तखत कड़ी दी बिया पदी किंदो च मजालिस पद मजालिस चिकम देनो दाब मुनाकद कीगी द दे द पारा च तनकीहात बकीगी पदे बांधे दे चिकम देनो हजरात दस्तखत उगड़ी चेकल दी मजलिस ता खबर लाला हाजी इसे वो इदा मुकम्मल इस अकीदे पर तनकीहात के लिए मजालिस जरूर मुनाक़द की जाएंगे। कोई फरीक इससे इनकार नहीं करेगा। अलबत्ता 16 फरवरी का मुनाजरा जरूर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज। मुनाजरा इन मजालिस पर मौकूफ नहीं होगा और अगर फरीकैन इन मजालिस में तनकीहात पर मुत्तफिक न हो सके तो मुनाजिरीन खुद तय करेंगे। जिस फरीक का मुनाजिर हाजिर न हो सका न हुआ उसकी शिकस्त होगी। व्यापदेवा ने अमीर जिला पेशावर ताफुज़ अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात मौलाना मुफ्ती फिदा से दागदस नाज़िम जिला पेशावर ताफुज़ अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात मौलाना सलीमुल्लाह से दारेंगे अमीर जिला पेशावर नौजवान अहनाफ कारी इरफानुल्लाह से और नाइब मौलाना इलियास गुमन साहब जिला पेशावर मौलाना शाहिदुल्लाह से दई चिकम दे नो उगलो तस्तखते उकड़े चौदा मुंग ता मंजूर दा खबर द आगे मजलिस ला नदीम से बरानगे सिर्फ द दे द पारा che आगे बीमार आगे उस दोनों को मुंग ता मंजूर दे टिक द बीमार हो कम से कम दायो अखलाकी फरीज़वा che दाद अगन नुमाइंदगान नु द मौलाना इलियास गुमन से नुमाइंदगान नु मुंग ला खबर रा करे che दा जमुंग नुमाइंदगान नि दी او पागा मजलिस के अखीरा के दोवे नु उस दे के मुंग न्यू खबर چې مولانا الیاس ګومن صاحب کذاب دروغجن دی او که شاهد الله صاحب دا باغی ته پته مونږ په یو باندې الزام نه لګو خو یو یقیني دی ځکه چې هغه یو چې مونږ ته پته مونږ چې کومه غلطي کړې دا مونږ اسې ویلې دي والله اعلم بیا چې دا مجلس منعقد کړه اوسنه نو دې کې دا لیکل شوی چې د دې یو مقرر شو نو دوی چې مونږ له ټیم راکې مونږ نه یو جمعه وغوښته نو مونږ وته چې زمونږ امتحانات دي بل جمعه دای مقرر کړه په خپل باندې بیا وی مونږ له ټیم راکې ټیم ولا مونږ ورکو د 16 نه خبر د دغه 16 د 13 نه خبر رااله 20 تا نو چې 20 فروری ته دغه تراله خبره نو په هغه مجلس کې دا ولیکل شو 20 جنوري دا چې کم نن ورځ تاریخ دا مقرر شو نو دی کی داو لیکل چې دا مجلس پا منعقد کی दोनों फरीकैन के दरमियान चौथी मजलिस दावा के तनकीहात के लिए होगी। बस नूर आप बया तफसील दागे दाल तनकीहात शکل دا مجلس شروع شو نغه تاسو واورید چې هغه د دې د پاره شو واو بیري
چې منګه عقیده بدلو اول داوی چې منګه راغلیو او دا را خبرې شوې نو هغه خو یو بل سره تکرار شو د عقیده نه لیکله عقیده الحمدلله زمونږ په کتابونو کې لیکلې ده او مونږ برملا او زمونږ کتابونو کې موجود ده او مونږ پډان ټوکري باندې تمام دنیا ته او چې زموږ عقیده ده من په خپل عقیده کې نه ججک محسوس کړل او نه ان شاء الله الرحمن یو میدان کې سجاجت محسوس کوو هر آن منګه فی کل حین و آن و مکان و زمان و فی کل میدان منتیار ان شاء الله الرحمن او من ثابتولم شو د اهل سنت والجماعت د مسلمه عقاید او د اصول مطابق ان شاء الله الرحمن دا چې وشو جی مجلس مقرر شو نو چې تاسو لیکل راکې تاسو خپل عقیده او زموږ عقیده نو موږ ته دا خو مسلمه خبره ده خو ورکړې شوې دي تاسو واورېدې ورکړې شوې دي د هغې نه پس ته بیا وي چې دی منع شوی دی زموږ دا مناظر صاحب منع شوی دی چې ته به دا نه ورکړې خو د بیا هم ورکړي دي الفت د وجې او دا چې کوم دی نو دی چې کوم دی غلطي کړې ده هغه د ده کار دی بس موږ له تحریر راکړي که نه هغه چې اوس هر څه وجه ده چې د هغې وجوهات څه دي د څه وجې نه بدل کړه هغې ته به هغې پته یې ورته چې الیاس ګومن صاحب ټیم نه ورکوي یا څه بله وجه ده بله وجه ده هغې نه خدای خبر ظاهري خبره یو شان ده او حقیقت کې د دومره تحریراتو نه خلاف عقیده نیمګړې کړه او خپله عقیده کې ترمیم کې دا به داسې وکړو دا داسې کړو نو چې تاسو دعوه بدلوله او سما موتیستا نو بیا دا تحریرات مو سره کول قبر او برزخ قبر او برزخ راغی تعلق و تاسو د جواب داو لیکي د جواب داوی چل دی او سړی ماته نه کوي د جواب داوی چل مال راضي او هغه یو قتل چې من وجهین تمدغی او من وجهین زمدغی مو چې ما بیا خبر وکړه نو الحمدلله تا اخره پورې بیا چا دا دي ویل چې من وجهین تی او من وجهین او درشش کو چې درشیدی دا چې تنقیحات به هم کیږي او دا غي تحریرات هم تاسو واوریدل دا غي نه پس ته جی بیا په داوه کې ترمیم او تعلق ویل او دا ویل چې تاسو جسد مثالی ثابت ہوئی دا جسد مثالی کو سرپرستان صفدر سے پالمسلک المنصور کے تسلیم کر دے جسد مثالی کو مولانا سرپرستان صفدر سے تسکین الصدور کے تسلیم کر دے جسد مثالی کو برحمت کائنات کی زائد الحسینی سے ویلی دی چې څوک جسد مثالی نه مني نو هغه خارج دی د اهل سنت والجماعت نه او چې څوک نه مني خدا خو زمونږ دعوه نه ده من په جسد مثالی دا نو چې ګندا زمونږ دعوه دا ده چې جواب دعوه د دې هغه د دې په جواب کې زمونږ جواب دعوه دا ده چې حیات حقیقی حسی جسدی عنصری چې څنګه د حیات کامله تامه په دې قبر کې نشته د دنیا په شان دی برزخی حیات حاصل دی هغه زما تمام مشرانو لیکلي دي خو د دنیا په شان نه دی عادتا سما نشته دی هغه زما اکابرین هم لیکلي او اکابرین دیوبند هم لیکلي دي دا غي د پاره تاسو ته مختصر دا یو دا د رد منکرات د حیات الاموات پر رد کې لیکل شوی د حسین نیلوی نور الله مرقده یو زبردست چې د هغه کتاب جواب تر اوسه پورې لا چا نه دی کړی څه چوټې چوټې رسالې دا چې دی چې دا کتاب دی او تر اوسه پورې لا الحمدلله جواب من حیث الجواب چې هغه نه دی راغلی ټیک ده چوټې موټې رسالې دا 3 جلده دی چې دا څوک سړی و دا هغه سړی و چې مفتی کفایت الله رحمه الله خصوصي شاګرد و د هغې په مدرسه کې مدرس و دا زمونږ استاد محترم او دا داسې کتاب دی چې په دې کتاب د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دستخط موجود د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحم الله دستخط موجود او په دې کې هغه دروغ چې هغه ناسخو او هغه د خپل عقیدې نه رجوع کړی دا هغه د دې کې ښه څرګنده ده چې په ما باندې د دروغ جوړ کړی دي زما دغه عقیده او زما د شیخ هم دا عقیده دا او د قاری طیب صاحب دغه فیصله وه چې سما جمهور قایل خو چې څوک نه مني نو هغې سره هم دلایل شته او هغه هم اهل سنت او دیوبندیان دي په دې د هغې دستخط موجود دی د پیر طریقت سید عنایت الله شاه بخاري رحمه الله چا چې د کفر او د مشرکینو او د مبتدعين مزاج دیوبندیانو په کورونو کې اور بل کړی او دا غي د فاره چې کوم نه هغه تندر زکه په داسې ډېر بد لګي غریبانو باندې هغه سړی دستخطون به موجود دی
او د قاضي شمس الدین نور الله مرقدو چې زما د جماعت کارکونو او هغه چې د دیوبند مدرس او شیخ الحدیث پاتې شوی دی هغه به فخر کو او دا نه پستا د مولانا عبدالسلام صاحب هغه تقریر موجود او دا هغه سړی دی چې کله مولانا سرفراز خان صفدر صاحب او قاضي شمس الدین صاحب دیوبند ته لاړل او الته کې چې کوم نه د قاری طیب صاحب سپخوا کې دلایل پیش کړو نو شیخ قاضي صاحب له پشا باندې دا سټاپ ورک وی حق تا سره دی خو بل طرف تام خیر دی لګي عبارت نشته حق تا سره دی دا هغه حضرت په دې باندې دی لیکي وی عوام الناس ګوره دې عبارت ته څومره ښایسته عبارت ته جی عوام الناس کے ذہن الجھانے کے لیے حیات الانبیاء کا مسئلہ چھیڑ دیا حالانکہ جو شخص حیات شہداء کا جو نہ صرف قرآنی سے ثابت ہے قائل ہے وہ حیات انبیاء کا بطریق اولا قائل ہوگا آپ کی پارٹی کا عوام میں ہمیں منکرین حیات کہہ کر شہرت دینا سوائے اس کے نہیں کہ ہم کہے سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحانک ھذا بہتان دا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ملفوظات سید عبد المجید ندیم سے دا مرتب کړی دي دې ذکر کوي چې د شیخ القرآن رحمه الله ته د سوي وته وی مولانا شیخ القرآن د پنډای رحمه الله ته مولانا دا وګورئ قرآن اور سنت آپ کے ساتھ ہے مگر آپ سے اختلاف کرنے والوں کے ہاتھ ایک حربہ آ گیا ہے اور وہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اس لیے میں کہوں گا کہ آپ اس مسئلہ میں نہ الجھے حق تا سره دی خدای ذات د پیغمبر حق آپ کے ساتھ ہے قرآن اور سنت آپ کے ساتھ ہے مگر آپ سے اختلاف کرنے والوں کے ہاتھ ایک حربہ آ گیا ہے اور وہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اس لیے میں کہوں گا کہ آپ اس مسئلہ میں نہ الجھیں مولوی صاحب تاسو ټول په دې گواه شئ چې زمونږ دا عقیده دا زمونږ نورم کتابونه دي دوی وایي تعلق دا د ندای حق کتاب دی دا د ندای حق کتاب دی جی او دې کې څو ځای مولانا حسین نیلوی نبر الله مرقده لیکلي دي چې قبر کې د جسد عنصري سره تعلق شته دی بے شماره مقاماتو کې لیکلي دي صفحه 32 کې 33 کې 36 کې 37 کې 32 کې 3 پیری لیکلي دي 34 کې سلور پیری لیکلي دي 41 کې 43 کې 46 کې 45 کې 47 کې 49 کې 52 کې 92 کې او بیا 93 کې د ټولو کې لیکلي چې مون تعلق قائل یو بیا ماته د تعلق منکر ویل دا دجل نه د نور سدي او دا د يهودو پروپاګاندا نه نور سکے دي شي دا نه پستا موږ دا و چې د دې حضراتو سره تعلق دا تنقیحات المکرشو تنقیحات دا غریبان مولانا یونس نعمانی مدذل العالی هغه وای زما ګیره سپینه شو خو دې غریبان نو موږ تنقیحات نو کړی شو او حقیقت معلوم داره چې هر سبب شو تنقیحات دا غریبان نشي کولای ولی د دې حضراتو اصل عقیده صدجی د دې کتابونو کې چې لیکل ده هغه دا چې تمام اموات نبی شهید مؤمن کافر په دې خپل قبرونو کې په دې معنا ژوند دي چې یا خو په اجساد عنصریو کې دا روح بیا راغلی دی او داخل دی ضروری مسائل دا دی دې کې لیکلي دي وای انبیاء الله دا جواب چې د چاره خجی ګورئ جی دیکھو یو بل خبر هم ته مزیدار ان شاء الله الرحمن الرحیم دا چې دی جی دا د اپوڑی یو مدرس لیکل دی د مولانا مفتی فرید صاحب زوی او پدې کې حافظ رشید صاحب او پدې کې دا لیکل دي چې حیات الانبیاء نو انبیاء الله لا يموتون بل ينتقلون من دار الدنيا الى دار البرزخ ٹھیک شو دا چې کوم دی پدې باندې د عبدالحق صاحب تقریر هم دی او د عبدالحلیم صاحب تقریر هم دی
وای انبیا چې دنه د سره مړیږي نه بس صرف دومره وشي 117 چې دنه 117 دا موږ سره د کشف المغالطات صرف یو حواله وام ده دی په 165 کې لیکي 165 کې دا د علماء دیوبند د سلويخت علماء دیوبند تقاریس په دی باندې موجود دي د تمام تصدیقات باقي کې من جمله مولانا ظفر احمد عثمان تانوی رحمه الله دارنګ مولانا محمد الیاس سهارنپوری رحمه الله مولانا اشرف علي تانوی رحمه الله دا ټول غټ ډیر شي دي جی د تبلیغی جماعت مشر مولانا محمد الیاس دا تقریر موجود دی او دې لیکي په دې کې چې څوک دا وایي چې انبیاء الله یا اولیاء الله لا يموتون نو دا د قران انکار دی دا د قران انکار دی جی زه عبارت وام چې تاسو خبره خاص سرګند شي حاجی دا دی د بریلی قول را نقل کړی ما زه بریلی ثابتوم دا خو یو دا نه ده تر اوسه پورې د دوی په مشرانو کتابونو کې د چا د لاندې په شاه منصور کې جلسه کړې ده ایله اسقاط شته دی او دوا بعد الجنازه شته دی دوا بعد سنت پر اجتماع شته دی غیر الله ته چغې شته دی غویانو العلم غیب شته دی غویانو العلم غیب اسکو العلم غیب ثابت کړی دی چرګو العلم غیب ثابت کړی دی د چرګو علم غیب ثابتونکي دا مونږ تاسو ته خو دا زاړه اسقاطیان دي ٹھیک شو جی دې لیکي دا یو خبره ده کنه د بریلی جواب قول را نقل کړی دی وای قوله اولیاء الله لا يموتون نو دی وای یہ مقولہ صریح قرآن مجید کے خلاف ہے خداوند کریم فرماتا ہے انک میت و انہم میتون پیغمبر تا باندې به مرګ راځي ته به وفات کیږي او په دې نور کافرو باندې به راځي په ټولو خلکو به راځي دا دی بیا سوی د بازو په نسبت وړمړيږي نه چې حیات حقیقي پیدا شو دا غي د وجه نه وای دا ابدان عنصریه په دې بدن سره قیام کوي قعود کوي رکوع کوي قومه کوي جلسه کوي او تمام مسکر کوي تر دې پوري چې سهار او ماخام د تمام امت اعمال مو ته پیش کیږي بیا چې کوم نه نو وینیو نو اوريوم تر دې پوري چې د لری نام اوري دا خوشبو والا عقیده جی بدبو والا حقیقت ته چې بدبو ده پکې خوشبو پکې بس تسمیه به عزت ده تقریزات په دې باندې نور خو ډیر شی دي پینیم د تقریزاتو دی خو دې خوشبو والا عقیده کې چې ده کنه جی نو په دې کې د الیاس ګومن سے تقریز هم شته جی د دو ځای لیکي دو ځای دی لیکي یو دا غینه ده چې دلری نام پیغمبر پاک اور دلری نا وہی میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر ہم یہ عقیدہ بھی رکھے کہ کوئی مشرق میں یا مغرب میں درود شریف پڑھے اور حضور اپنے روزے اطہر میں سما فرما لے یہ بھی کوئی عقل کے خلاف نہیں بلکہ ادب کے خلاف ہے د عقل تار سره جدا خبره ده ان شاء الله الرحمن زبد رحمت کائنات نخیم دا داوی ولینی مکړه جی ٹھیک شو زب ان شاء الله الرحمن د دې کتاب نه داخم ما داس داونه وکړي دا کتاب د رحمت داس حیات الاموات چې دا پیرت کې لګل شوی دی حیات الاموات چې دا لیکل شوی دی د ندای حق پر رد کې غریبان لیکل دی اگر چې څه شي نه د داغي په جواب کې بیا عدالت د منکراتو دی لیکي وای چې څوک وای چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دلری نه اوري نو دا سړی مشرک دی وای اگر کوئی دور سے کہیں سلام کہے اور یہ یقین رکھے کہ نبی کریم سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شرک ہے صفحہ 58 حیات الاموات دارنګ دې کې لیکلي د تسکین الصدور کې چې دا جهالت عقیده ده دارنګ د دې کتاب چې د مردان نشای شوی د دغه کې پروت دی حیات الانبیاء بعد وفات الانبیاء مصنف دا د حیات الانبیاء بعد وفات الانبیاء دې کې لیکي چې څوک د لری نه قائل دي نو دا بریلې دی
دا د بریلیانو عقیده ده دې کې دا لیکلي دي دور سے سننے کا قائل بریلوی ٹھیک شو دور سے دا لیکلي دي په 106 صفحه کې د لری نه دا بریلی دی او دا جی او د دې په دې صفحه کې لیکلي دي صفحه 111 خوشبو والا خوشبو لیکلي دي چې دا لیدلم کوي او دا لیدل خو دا غریبانو البصائر ډک دی او غوث العباد چې دای شایع کړی دی هغه ډک دی وایي چې وینیم غوث العباد خو تر دې پورې لیکلي وایي مقبره کې به ستر عورت نه کوي ځکه وایي چې کډې پوډې ویني پوه شوې دا چې کوم نه هم لیکلي دا د دې عقیده ده او بیا وایي د قبرونو نه راوځو دا هغه ستاسو مشرانو نن ولې انکار کوي چا چې به یې اسقاط ثابتو تاسو به سره وایي نن ولې انکار کوي چا چې به جی او دا وایي نبی علیه السلام هم چې کوم د خلکو لا میلمستیان کوي ډوډۍ هم خلکو لا او ډوډۍ دا هر څه کوي د دې ټولو خبرو نه پس دا د دې کتاب باندې اوس ګڼ عبارتونه دا ټول پراته دي دا هر څه پراته دي بے شمار عبارات موجود دي په دې باندې ان شاء الله الرحمن او دا ولې لرکړو دا دی دا ترمیم ولې وکړه دا وجه دا ترمیم چې ده کنه جی عقیده بدل کړه سنت او اصل کنه جی مونږ کوی چې لکه دی په تنقیح وکړو مونږ دا وجه کنه جی دا د زما پلاس کی کتاب د تمام علماء دیوبند تقاریض په دې باندې موجود دي قاری طیب سے دارنګ مولانا مفتی کفایت الله رحمه الله مفتی شفیع رحمه الله دا جی دا تقاریض وګورئ چې څومره تقاریض په دې موجود دي او څومره تصدیقات دا وګورئ فاتحه کا صحیح طریقہ او د دې نوم د فاتحه کا صحیح طریقہ او په دې باندې بے شمار تقاریض دي جی 41 نسیوال ځکه چې صحابه سره ډیر شی دي جی اوس دا وګورئ جی دای دا یو پراپګاندا کې یو دې تسکین صدور کې ځای په ځای باندې وایي خو قید 1974 نامه کې چې چا ویلي چې مړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سنته دې کې دا ویلي دي دغه وی بیا چې کم دنو موږ خو وایدا نشته چاته دا داوا چې کم دنو داوا ماس بلا دلیل او سینه زوري ده دا غي د پاره دا دی زما په لاس کې د اکابرین دیوبند چې د دیوبند چغیږي وای البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے دکرش ناوری او راکا جی چیو بلے بارتون پیش کم راکا دا غزانا دیوائی ناوری راکا دا غزی المجموع المفید فی نقض القبوریت و نصرت التوحید دیگی بیتی نشتا دے المجموع المفید فی نقض القبوریت و نصرت التوحید دا غرجی دا دې دا بل کتاب راوخت دا کړو دا کړی تاریخ راغلی دی نه معلومه دا بیا التابار کتابونه کوي المجموع المفید هغه کې صفا دا لیکلي دي چې د حنابلو د احنافو د شوافیو او دارنګې د موالکو د تمام دا عقیده ده چې سما عند القبر نشتا ولو نبيا باقي کې د الفاظ دي او بیا وایي وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا هو المجمع عليه من السلف الصالحين د دې نه پسته یو سړی ماته د حیات منکر وای د اکابرینو منکر وای نو زه به ان شاء الله الرحمن هغه خیم چې ستاسو کتابونو کې له اسقاط ثابت کړو تاسو ولې دا غینه چې کوم د انکار وکړو د مړو اوریدل د لری او د نږدې نه مثابت کړي ولې مو دا غینه انکار وکړو دا مختصر یو څو خبره او د دې پس منظرو ان شاء الله الرحمن منګ په هر ځای کې د خپل داوی او د خپل عقیده او د خصم د جواب داوی د پاره هر ځای کې الحمدلله تیار یو او د رزم تیار یو د شپې تیار یو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محترم و عزتمند مسلمانانو ورونو تاسو د څلورم مجلس ویډیو وکتله او داین بعد مفتی محمد توصیف مدد الله العالی بیان او تقریر تاسو واورید ماشاءالله تاسو معلومه کړی د موحدین فتح او بره او د مبتدعين حیاتی ټوله د تنقیحات او د بحث نه فرار به مناسب نوا د مفتی محمد توصیف د بیان نه بعد چې ما خبرې کړې او د جماعت د مشرانو او د ملګرو د باعث د وجنه یو څو خبرې تاسو مخ کې کول غواړم او دا خبرې تاسو اخره پورې وګورئ نو د مناظرې په خلاصه او نچوړ او هغه اعتراضات او شکوک شبهات چې د اهل بدعت حیاتی بدعتي ټوله ستاسو په ذهنونو کې غورځوي ان شاء الله داغي ازاله وشي عزتمندو محترمو دا څلورم مجلس نه وړاندې درې مجالس نور هم شوي دي او په هغې کې د فریقینو د طرف نه متفقه یو څو فیصلې شوي وې د مختصر هغه ستاسو مخکې ذکر کول غواړم او هغه فیصلې په هغې باندې د دواړو فریقینو د طرف نه چې یو زمون جماعت موحدینو او دویم د دغه اهل بدعت او حیاتی بدعتي ټوله په دغه هر یو مجلس کې په هر یو فیصله چې شوې ده هغې باندې دستخط او کاغذي کاروي سره سره ویډیو هم موجود ده او تاسو به او کتلی وي خو دا هغه فیصلې یو ځل بیا مختصرا ستاسو مخې ته ویل غواړم اوله فیصله چې اتفاق شوی دی او د فریقینو د طرف نه کاغذي کاروایی دستخطونه او ویډیو شوی دا او ستاسو به کتلی وي پای کې دا خبره وه چې اتفاقی وه په مناظرینو باندې او هغه دا وه چې زمونږ د طرف نه مولانا خضر حیات صاحب او د فریق مخالف د طرف نه مولوی الیاس گومن صاحب دا متفقه خبره ده او تاسو مخکې نه روانه خبره ده اورېدلې ده دویمه فیصله اتفاقی هغه د تاریخ د مناظرې ده چې دا تاریخ د مناظرې 16 فروری 2012 بروز جمعرات اتفاقی فیصله ده او په دې باندې د فریقینو د طرف نه دستخطونه کاغذي کاروایانې او ویډیو کې د خپلو خلو نه اقرار شوی دی د فریق مخالف او زمونږ د فریق طرف نه چې 16 فروری به ان شاء الله الرحمن مناظره وي او تاسو مخکینی ویډیو کې اوریدلی دي چې دا ویډیو نوم دی بحث دعوا جواب دعوا اور
تاریخی مناظره او په نت باندې تاسو کته شي داغي په یوټیوب باندې تاسو لاړ شئ په یوټیوب باندې تاسو ورکئ مناظره فشار حیاتی بریکٹ کی بدعتی ټولا حقیقت دا ولا ورکئ ان شاء الله الرحمن تاسو ته په نت باندې هغه ملوي بہرحال 16 فروری اتفاقی سیز دے یو هم خبره ستاسو ذهن ته راوستل غواړم اگر چې خبره وګدیږي رانه خو بیا هم دا خبره هم ده چې دا 16 فروری تاریخ زمونږ د طرف نه نه دی منتخب شوی او دا تاریخ د مولانا ګومل صاحب د نائبینو او داغه د جماعت نوجوانان احناف و اتحاد اهل سنت اهم ذمہ دارانو ذیلی امیر او خاص خاص کسانو دو طرفنا زمونا په تیر مجلس ثالث کی 3 زره ټیم اغسته ده او داغی نه بعد مولی ګمن د طرفنا رابطه شوی دا دیو سره رابطه کړي 3 زره او بیا مولی الیاس ګمن دا ټیم ور کړی ده او هغه تاسو مخکې ویډیو کتلې دا اقرار چې داغي نمائندگانو داغي هغه نائبینو دا اقرار کړی دی موږ صرف او صرف تایید کړی دی ځکه زموږ همیشه د پاره اهل باطل تمام قوتونو ته خاص کر اهل بدعت ته دغه حیاتی بدعتي ټولې ته همیشه د پاره دا اعلان دی چې موږ امن فصل خلک یو موږ د قران او سنت دعوت چلو خو که تاسو د قران او سنت نه خلاف صداسي مسائل راويستل او پای کی تاسو بحث مباحثه ته خبره او رسوله موږ تیار یو پدې خبره کې موږ د اغوی د طرف نه منتظرو چې تاریخ براکې لحاظ 16 فروری منتخب شو موږ به چونو چیرې داغي تایید کړی دی او به چونو چیرې موږ ویلو زمونږ 16 فروری شو ان شاء الله الرحمن 16 فروری ته موږ منتظر یو درېمه فیصله اتفاقی چې زمون او د فریق مخالف د طرف نه شوی دا عزتمندو مسلمانانو هغه د موضوع مناظره ده موضوع مناظره او په کوم موضوع کې هغه تاسو تیر ویډیو کې کتلې و چې اختلاف او بیا په دې اتفاق راغی چې موضوع مناظره په هغه عقیده باندې وي چې کوم عقیده موږ یو بل ته په خپل لیکلو تحریر شکل کې ورکړی دا او عقیده زمون محترم رور مفتی مجتبی سے په دې ویډیو کې تاسو وکتل پړاو کړه داغي عقیده او زمونږ عقیده هم تاسو په تیرا شی ویډیو کې کتلې دا چې موږ یو بل لور کړی دا او په دریم مجلس کې یو ساده کاغذ باندې تحریر شو لیکلو شو د جانبینو طرف نه او 2 کاغذونه ولیکل شو یو فریق مخالف سره او یو موږ سره او دستخطونه وشو پای باندې د ذلی ذمہ دارانو زمون طرف نه هم دای طرف نه هم او دا ویل شو چې کوم عقیده یو بل لمون ورکړم دا عقیده و موضوع مناظره وی دا اتفاقی خبره او بیا دې نرستا ما د فریق مخالف سره رابطه کړې و او د فریق مخالف یو فرد سہیل احمد سے هغه به قرار کړو ما سره په خبرو کې چې مقا عقیده وی کوم عقیده چې یو بل لور کړی نو په دغه عقیده باندې باس وی سلورمه خبره او سلورمه اتفاقی فیصله هغه عزتمندو مسلمانانو داوا چې مون دا خبره بار بار کوله دی تا چې دا چون کې د 2 علماو معروف مناظره دا او هغه دواړه د پنجاب دی لہذا داوی څنګه د هغه تاسو له درکړه داوا او موږ لا خپل را کړی دا موږ یو بل ور کړی دا سي
نو لہذا پدی دعوا بانی اعتراضات تنقیحات دا بطول پٹولا دغه مناظرین خپل وکیو میدان مناظره کې وږي خود فریق مخالف اصرار او داغي دا عادت دے چې خپل ځان ته شعر وي او ډېر په تکبر او پلوي سره راځي اول چې نه مونږ تنقیحات کولې شو په تیر مجلس کې هم دا خبر اور تکړه وا تنقیحات مناظرین ته پرېږدي هغه من کولې شو په دویم تنقیح کې تاسو مناظره کتلې وي بحث کتلې وي په دویم تنقیح کې لا جواب شوی خو بهرحال د ډېر سرزورې نه بعد په دې باندې اتفاق راغی چې تنقیحاتو د پاره او مجالس کیږي خدا خبره مونږ ای سره په تیر مجلس کې په منلې وا او مونږ سره اتفاق کړو اغي هم دا خبره کړې وا د مولوی شاهد الله بیان دی چې مناظره په دغه تنقیحات او مجالس باندې موقوف نه زمون تایید دی او پای کې دستخطي به وشو تحریر شو کاغذی کاروایی وشو چې دا بحثونه به د مناظرې لپاره شرط نه کدا مجالس ناکام شي بیا به هم دا مناظره کیږي او تحریر ما د بحث په دوران کې دی مجلس کې خودلو پر ریکارډ راغله او داسې منیولو ټولو خلکو کتلو او پای کې دا خبره وا سره دستخطونو چې مناظره په دې مجالس موقوف نه او سره دا خبره وا کم فریق د تنقیحات نه عاجز شو نه په 16 فروری و بیا مناظرین په خپل تنقیحات کوي لہذا منګ دغه خبره دقه شان اوش والا صدرمه فیصله وا چې مجالس بکی خو ضروری نه دی او شرط نه دی افهام تفهیم سره مشورې سره به وکړو فریق مخالف ول چې موږ خپل مناظر ته کار اسانو موږ یې ټیک ده پنځمه فیصله فریقین په دې باندې راضیو اقرار وکړه د فریق مخالف سیکریټری سہیل احمد خپل اقرار کړو تاسو په 13 ویډیو کې کتلو اولی ویډیو کې په دریم مجلس کې چې نور پروګرام بټول زو سہیل احمد او منګ یادولو چې مولانا فدا احمد بدا دا الفاظ دي زیاده مناظری او وقت به فریقین مشورې سره کوي او مجالس انعقاد به مشورې سره کوي موږ ټیک ده فریق مخالف د سہیل احمد سے په واسطه باندې چونکه هغه داغي ترجمان دی ذمہ دار دی داغي فریق نمائنده دی او دا خبره وکړه چې موږ یو مجلس کوو او دا مجلس په 6 جنوري باندې کوو او دا 6 جنوري د جمعې ورځ وا او د انعقاد د پاره سہیل احمد چراغ د منګل ورځ د ماخام منځنه بعد زما په ځای کې کیناستو دا خبره کېدله ما ورته دا خو 2 ورځې دي زه خپل ملګرو سره رابطه وکم ځکه چې دا موږ لیکل کړیو پس دریم مجلس کې چې فریقین او مشورې سره مجلس کې لہذا وای په مرګ ني سو په تبه خوشحاليږي هغه خبره د پښتو کې متن درته وکړو ما ورته 20 تاریخ یاد کړ مجلس د پاره هغه چې یادو ما 20 یادو تر دې چې سہیل سے ویل زب خپل فریق 13 ته برابر کوم ما ورته بس ټیک زوم 13 ته برابر کوم په 13 زمون اتفاق راغی 13 جنوري د پاره زمون سې لیکلو شو کاغذ د دوه فریقانو د خط وشوي 13 جنوري چې را نږدې شو یا 2 ورځې مخکې سہیل احمد صاحب د فریق مخالف ما ترنګ وکړه چې زمون ملګری خو تیار نه دي ولې لکه نه تیار یروي مشران ولا ټیم نه دی ورکړي او تاسو لهدا یو وخت موږ له مهلت راکړي موږ ورته زه ټیک ده خو تراشه او لیکل بنوي وکړو هغه 13 جنوري والا خط کم لستو داسي اتما واخستل هغه ما اوشلو لره مې کو بل
ختم ولیکه. په دې منځ کې یو خبره کوم، افسوس صد افسوس، لعنت الله علی الکاذبین. من قرآن او سنت داوی لرو، قرآن او حدیث ته خلق دعوت کو چې زمونږ هر څه قرآن او حدیث موافق شي، خو افسوس چې بیا دومره دروغ ویل کېږي. ذمہ دار کسان د حیاتي بدعتي ټولې ای دا دروغ وایي چې پنځپیریانو یا موحدینو موږ نه ټایم اخیسته او موږ ته وایي چې ټایم راکړه او ټایم راکړه. دا هر څه خو موږ ته مخې ته دي. هر څه بیا 20 فروری باندې یو خط ولیکلی شو، هغه خط ما په مجلس کې پرون مجلس کې ما تاسو ته د ملګرو ته ښودلی، مخالفینو ته تاسو په ویډیو باندې کتلی دی چې څلورم مجلس د دواړو فریقینو طرف نه د دعوی د تنقیحاتو دپاره به وي، د دعوی د تنقیحاتو دپاره به وي. او دعوه کومه ده؟ عقیده چې په دریم مجلس کې یو بل له موږ ورکړې ده. بهرحال څلورم مجلس دا چې تاسو وکړه، په دې کې یو څو اهمې خبرې دي، هغه ستاسو مخې ته کول غواړم. هغه دا دی چې یو خو د فریقینو طرف نه هغه خلک چې کم مناظرین و متکلمین و حصہ اخیستې وه څه ناڅه د هغې نومونه زمونږ د طرف نه مفتی مجتبی عامر، مفتی توصیف احمد، مفتی شریف حسین، مفتی سلیمان، مولانا سمیع اللہ مردانی اور مولانا محمد ظفر، مولانا محمد جمیل، مولانا سمیع الحق، مولانا عبدالغفور او زمون ناظم سے مولانا سمیع اللہ او زو پخپل حافظہ محمد ربانی، ټول چې راجمع کی 12 کسان جوړېدل. د فریق مخالف د طرف نه شیخ الحدیث مفتی سجاد الحجابی د مردان، مولوی رسال د ثوابی، مولوی اعظم مردانی د مردان، مولوی مشتاق د ثوابی، مولوی سید غنی د ثوابی، مفتی ندیم د تیمرګره، مولانا شاہد اللہ نائب مولوی الیاس گمن د پارا د پیښور، دارنګي د پیښور ضلعي امیر د دوی قاری عرفان الله او سهیل احمد، په شمول سره دوی 14 کسان ناست، دوی 14 کسان او 12 کسان. مجلس تلاوت قرآن پاک مفتی شریف حسین سے وکړو. د تلاوت نه بعد زمون طرف نه صدر د پاره د باس مفتی شریف حسین سے مقرر شو او د فریق مخالف د طرف نه صدارت د پاره شیخ الحدیث مفتی سجاد الحجابی د مردان مقرر شو. خو زما د خپل صدر سوی ما الله پاک دې د هغې په صلاحیتونو کې زیادت راولي او الله دې عمر دراز ورکي چې الحمدلله ثم الحمدلله د صدارت حق ادا کړی دی او خپل ملګري چپ کړي دي. تاسو ویډیو وکتل او پای کې هر څه موجود دي چې ما بار بار د خپل صدر نه د یوې خبرې اجازت غوښته، مال نه راکوي ته به خبرې نه کوې، موږ ویل ټیک ده. خپل ملګرو ته چې کمې زموږ ملګرو کمې خبرې کړي دي د هغې تردید یې کړی دی چې د هغه په ذهن کې به صحیح نه وي. دا نه وایي چې فریق مخالف به دا کار نه کړی، خو د فریق مخالف صدر ښه کارونه هم کړي دي، خو صدارت دې دپاره چې خپل ملګري کنټرول کړي او متکلم پرېږدي خپلو خبرو ته. فریق مخالف صدر شیخ الحدیث مفتی سجاد الحجابی هغه څه وکړل، د صدارت په ځای متکلمي شروع کړه. زمونږ د طرف نه مفتی توصیف صاحب هغې ته وویل تاسو وکتل چې صدر صاحب یا صدارت کوه یا متکلمي کوه، دواړه کارونه څه نه کې. لہذا زه په واسطه د ویډیو شیخ الحدیث مفتی سجاد الحجابی ته درخواست کوم چې آینده دپاره چېرته صدارت ورته حواله کېږي صدارت کار دې ادا کوي
او چرته چې هغه ته د متکلمۍ کار ورکول کېږي هغه ادا کوي. د دوی د شان سره دا نه ښیي چې بصفت د شیخ الحدیث او مفتی صاحب او عالم دین په ځان باندې اعتراض پرېږدي. دینه بعد تاسو قتل چې مفتی سجاد صاحب د خپل صدارت په منصب په وخت کې دا خبره وکړه چې په تهذیب سره پکار دي چې خبري شروع کی. تاسو قتل ویډیو چې د دې خپل صدر خبره مفتی ندیم ونه منله. الحمدلله موږ داغه د صدر دا خبره منلې ده، خو په تهذیب سره ما خبرې کړې دي. 10 منټه تاسو قتل 15 منټه او زما یاد مری چې څومره ما خبرې وکړې، خو په تهذیب سره د مولانا نوم وغیرہ وغیرہ مفتی سے محترم ندیم داسې ویلي تاسو قتل. مفتی ندیم بد تهذیبی وکړه، لومبه د خپل صدر هغه حکم مات کو او زمون ملګری مولانا سمیع الحق هغه یو دروغ ویل، هغه ورته دروغ ما وای خبره صحیح کوا، هغه تاسو وشلید او ویل چې ته چفشا دا لومبه هغه بدتمیزی و تاسو په ویډیو کې وکړه. په نرمه لهجه کې ورته پکاروا ځکه دا خلک پروپاګاندا کوي وای دا موحدین مونږ یادای چې دا داسې دي چې دوی بدتمیز دي او بدتهذیب دي، داسې اوچتې دل او اخلاصې دل او یو مخالف ته ویل چپشه دا چې کوم دی بدتمیزی نه ده بدتهذیبی نه نور څه دي. لہذا کم خبره موږ د دوی یادو یو خو نه ده چې موږ په سر خوک کو دا خو د دوی بس عادت ده. بیا محترم تاسو قتل ما په تفصیل سره خبره وکړه، وجه د دې بعض د مناظرې دا می بیان کړه. ولې می بیان کړه؟ ځکه چې د فریق مخالف د طرف نه مطالبه وشوه چې د دې مختصر شان خبره بیان کا، ځکه موږ ناواقف یو. دا خو تاسو قتل په لومبي مجلس کې هم دوی ناواقف کسان راوستیو، هغه په دې خبرو نه پوهېده چې جماعت اشاعت التوحید والسنه العالمیه تنظیم دی او د دوی دا تنظیم په دوه نمونې چلی. موږ نه پوهېږو چې اوس کم یو د دوی تنظیم دی. یو نام نهاد تنظیم جوړ کړی دی د 2 کسانو، اتحاد اهل سنت والجماعه چې تسمیت به ضد ده. 2 تنان دي پکې، یو داغي امیر دی شیخ الحدیث منیر احمد منور او دیمی ناظم اعلی دی چې هغه مولی الیاس ګومن دی. خو خطه خلقو ته دام پته نه لګي. موږ تر وخت چې دا مولی الیاس ګومن امیر دی جماعت پته نه لګي. موږ الحمدلله پته لګولې ده چې دا دغه 2 کسه تنظیم دی. خو بهرحال په زرګونه دي خدا نام نهاد یو تنظیم جوړ شوی دی د دې شر او فتنې د خورولو لپاره کم کې دوی مبتلا دي. په دې مجلس کې نور ناواقفو چې پای کې مولوی شاهد د مفتی ندیم په خوا کې خي طرف ته ناستو. تاسو ویډیو کې کتلې دا 13 ویډیو چې دا 13 ویډیو په دې ویډیو کې لومبي کې یو څو خبرې مجلس دویم مجلس هغه زما د مفتی ندیم شوی او تاسو کتلو. الحمدلله په لومبي مجلس کې مزناستم د فریق مخالف سره، په دویم کې مزناستم د فریق مخالف سره، په دریم مجلس کې نور ناواقف راوستي نو خبر، او بیا الحمدلله زناستم د فریق مخالف سره، او بیا په څلورم مجلس کې بیا ناواقف راوستل. او د مزي خبره خدا ده عجیبه چې په څلورم مجلس کې وې داوم بدلو عقیدم بدلو او داوی کې وې زمونږ د سنی نواله ته شیخ الحدیث پوری عقیده او تیاد او یو عقیده ده. او دغه حالو چې بیا په څلورم مجلس کې تاسو او کتل په دې ویډیو کې چې ویرا موږ د عقیده بدلو یا په کې ترمیم کوو. بهرحال موږ یو چلیږو و سره دین واقف کی موږ واقف یو کنه. به ورته څنګه خبره شروع کړه تاسو اوریدله اول نه اخره پورې خپ الفاظ سره تاسو اوریدل دوباره مواد کول زنه غواړم. آخري خبره ما دا وکړه چې لهدا دا مجلس د تنقیحات د لپاره شوه دی او تنقیحات دي شروع شي. ما ورک تاسو وکړه د فریق مخالف مفتی ندیم چې خپل نمبر راغی په کار داوا چې هغه تنقیحات شروع کړي وي
او د ویلې چې دا مجلس تنقیحاتو د پاره خو لیکن افسوس صد افسوس چې تنقیحاتو د پاره څومره چالاکی غلط بیانی کذب بیانی شروع شو او د مجلس د تنقیح نه د فرار د وجه نه کذب بیانی شروع کړه کذب بیانی شروع کړه او تاسو اوریدا او کتلا داغي جواب الحمدلله ما د هر خبري وکړه تاسو اوریدا کته او د تحریر په شکل کې او د گواهی په شکل کې ټول خبره ما تاسو ته ویلې هغه ټول صحیح الحمدلله تر قیامت پورې صحیح ثابتول شم او زه زما ملګری او زما جماعت هغه خبره کوي چې رښتیا او الله مونږ ته وایي چې د الله نه ویریږو د رښتونو خلقو سره شي فریق مخالف ته د ویډیو په وساطت سره او د تقریر په وساطت سره دا دعوت ورکوم چې د قران کریم په دې آیات باندې عمل وکړي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین رښتینو والا او سره رښتینو خلقو سره شي صحابه کرام الله رب العزت مونږ ته رښتینی خلق پیدا کړو دنیا کې موږ دعوت راکړي رښتینو خلقو سره شي څومره خلک چې اوري دا ویډیو اوري دا باسون اوري د رښتینو خلقو سره دروغجن نه ځان وساتئ ورنه د قیامت پر ورځ تاسو ګوره دروغجن خلک نشي خلاصوله او نه په دروغ خلاصېدای شي او نه د دروغ جماعت کې داخلي د وجه نه تاسو د الله د گرفت نه خلاص شي او لعنت الله الکاذبین مصداق مگر زئی ځکه چې په صاحب د کذب دروغ باندې لعنت راځي یاد ساتي چې داغي په ملګرو هم خامہ خاص راځي لعنت د الله راځي بهرحال په تقریر نکوم صرف تاسو ته یو خبرې کوم چې تاسو زړه کې شکوک شبهات یا ختم شي بیا داینه بعد تاسو ویډیو کې وکتل شیخ الحدیث مفتی سجاد الحجابی د فریق مخالف د صدارت په ځای متکلمی شروع کړه او ناکام کوشش وکړو چې مناظر بدل کړي او خط تاسو پړاو کو وامر دغه پړاو کو چې دا خط ماده الیاس ګومن په پټ باندې راوړی دی او هغه دا خبره کوي چې را لیا مناظر دی بدل شي او مناظر دی پلانې شي او پلانې شنوونه سواغستل تاسو ویدلی دي مفتی ندیم دی شي او مفتی عبدالواحد قریشی دی شي حالانکه مفتی ندیم دا حالو چې هغه تنقیحات نشو کوله او تنقیحات د پاره چې کوم دی هغه د فرار لارې کتلې د مناظر د پاره خو ماشاءالله پی ایچ ډی به کړی او دومره لارې په ګوري چې د شمار به به په تقریر کې ویل نه شم بهرحال او دا دویم کوشش دا وکړو چې دویم خطر راغلی چې موږ عقیده کې ترمیم کو او عقیده بدلو اکم عقیده چې دا نه د صحیح او نوی عقیده دا اوس پړاوي کړو تاسو واورئ عزتمندو دا نه خلکو فریب او تاسو کته تاسو نور سوي ما ودغه حالو لیکن الحمدلله ثم الحمدلله زوم ملګری داغي مکمل جواب کو تاسو اوریدو چې دا خبر نشته کوم عقیده چې ورکړل شوی د پای تحریرات شوی دي تحریر موجود دی پاغي باندې دستخطي موجود دي دا څنګه خبره ده چې دا دی بدل شي پای کې دوی خبره وکړه او ډېر عجیب خبره وکړه هغه دا ډېر عجیب نو په کار چې کړي وي او هغه دا چې تیر مجلس کې داسې کسان درغلي دي چې موږ نه الیاس ګومن صاحب داغه د نایب انکار کوي دا نایب نه دی خود ساخته دی دا ناکام کوشش وکړو موږ جواب پای کې وکړو چې دا را لګل مفتی ندیم او مفتی ندیم زمونږه مرکزی کسته مخالف او دا داغه نمائنده او سینټه کولا او دا ویل چې الحمدلله زه نمائنده او زه تنقیحات کولې شم او مال داوره کې تاسو عقیده ګورم یو ځکه غوسه شي ماته وایي تاسو څه ګورم عقیده ګورم که تاسو ویډیو کتلی ما ورته ویل تاسو ایمان ګورم چې ته الیاس ګومن صاحب حاضر کې ستا مناظره ته بار الله خو مناظره کې تاسو کتلی دي دا خو دې خلکو د فرار یو لار وای کوشش خو الحمدلله ناکام شو زه مزید دا خبره کوم چې مولوی شاهد هغه کسته په پیښور کې چې مرکزی کسته او عظمت علماء دیوبند په نوم باندې دیو کانفرنس کړو په تحصیل کې شادي حال کې او مولوی شاهد داغه سټیج سره خوا کې په دیزي کې ناشته خو صرف فرق دار چې پټکې نشتا اوس کا صرف په دې پټکی باندې ته نمائنده وي هغه به خبره ده خود دلته خوا کې ناشته
دی خواغه عظمت علماء دیوبند کانفرنس کی دیږي کی قاری عرفان الله ناسته دوی ذلی امیر او دارنګي مولوی ندیم مفتی ندیم عوام په دغه کانفرنس کې پټکي والے د سپین او تاسو کته شي او خپل کسانو ته دعوت ورکړي یو داینا محمود عالم او کاړوی له دعوت ورکړي په خپل مفتی ندیم او ماشاءالله او کاړوی سره زبردست بیان کړی دی هغه حاصل کوي سیړي وی ګوري چې پای کې هغه د نبوت دعوه کړی دا الیاذ بالله استغفر الله کما خبره ولا بدعتیانو منکو خو بس الله زمون کار علی او الله دې قبول او منظور وګرځي او به خبره وسراله پکې هغه قران په لاس خیر دی او چلونه خو یادې ناقلین خو ډیر دي هغه یو سیاسي سړیو هغه ډاکټر ذوالفقار مرزا هغه داسې قران راغسته او په سر یې خو او د هغه او بل خپل مخالف خلاف څه خبره کوله دم قران راغسته او په سر یې خو ویډیو کې موجود دی وګورئ او برملا په بازار کې خرسي چې زړه قران په سر باندې دم چې زمال الله سره ملاقات شوه دی الیاذ بالله نقل کفر نيست او زما د جبريل سره ملاقات شوه دی او کیږي او سړي خبري کړي بیا ته وګوره ما صرف حواله درکړه دارنګي مولوی شاهد هغه سره دی چې په دویم مجلس زماو د مفتی ندیم خبرې وي نای سره خي طرف تناسته فرق دار چې په وخت کې دا پټکي تورو تاسو وګورئ په ویډیو کې موجود دا غزړه ویډیو کې مونږه یو ځای کړه پیاله او دارنګي مولوی شاهد هغه سره دی چې په دریم مجلس کې هغه ځان ته مولوی الیاس ګومن نمائنده او نائب ویل په خبر او داغه تایید کې تایید ذلی جماعت امیر قاری عرفان الله هم تایید کړو تاسو وګورئ او ما ورته ویلي په ویډیو کې تاسو وګورئ چې ته د چا نمائنده او نائب د مولوی الیاس ګومن کده مفتی ندیمی نو داغه د ملګرو تر خبره غالبا ناغړی دا د دوړو نمائنده دی د نمائنده دا نمائنده وی کنه د مفتی ندیم نمائنده دا هم د الیاس ګومن نمائنده او نائب دی او دا نه د مفتی ندیم نائب هم دی نن ته انکار کوي ماشاءالله تاسو دا اوس ویډیو کتل چې هغه ته راشه نه کتل کی خبره او هغه د مخداسي پټ کړي تاسو کتل هم کته کنه او ګوره به ورته راشه لکه هغه داسې د مخ پټي هغه مېک چې والی غریب بس داسې سوګي غریب شرمای هغه داسې مخلوق دی داسې ډاله ده چې خپل مرګره په خپل شرمای او د دې لپاره چې الیاس ګومن اوس په مناظره نشي کولای ان شاء الله الرحمن نه چرې مناظره کړي دا تاریخ گواه دی ته د مناظر اسلام او د متکلم اسلام لقب ور کوي دوی چرې د خاص کر الحمد موحد سره د توحیدی خلکو سره دا خلری خبره ده چرته د قادیانیانو پرویزیانو شیعاګانو بریلیانو خلاف مناظره نه کړي دا خلری خبره چې د موحدینو ته مقابله کې راځي او هغه سره مناظره کوي بهرحال